بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم تاسو سرور کیسر خان نن پر یو ډیر اهم ټاپک باندې تاسو سره خبرې کول غواړم خو ریکویسټ مې دا دی چې میل وی ک فیمیل وی او که هر ایج والا وی نو کوشش دیو کی زب کوشش کوم چې دا ویډیو ډیره شارټ جوړه کم چې دا ویډیو را سره پوره وګوري دا چې کوم ټاپک باندې نن خبره کول غواړم نو دا د هر چا سره تعلق دی او هر ایج والا خلکو سره تعلق دی اکثر چې کله سکرایم او شي نو زتا سره غوا واقعیا شیر کم بیا هغه کې سب مخ کې سره گرفتاری وشي یا قتل وی یا بل څه وی مخ کې پکې اپډیټس راشي نو زه بیا فالو اپ سټوري وکم خدای نن چې کم زتا سره سټوري کوم نو دا یو داسې واقع شی و د مخ ورځو کې چې یو الګ او هغه د بل الګ وی چې د ما سره دوستانه و بیا ما سره دوستانه ختمه کړي بل الګ سره شروع کا او بیا زلګي شوم د پسر باندې بیا ما هغه الګ قتل ک بس دا سټوري و بیا هغه ملزم بیان مونږ واغستو دی حواله سره ما پرون یو سټوري و دغه بیا ما په کار کو چیرې د دې خلکو سو شو د دې وجوهات سو نو هغه کې داسې عجیب شانتي خبره را لې چې ما ویره په دې باندې خو ویډیو یا ریپورت جوړول ضروری دي نن سبا تاسو کتلی وی کتا سو نه کتلی نو ما په خپل عمر کې په خپل کرایم ریپورټینګ کې ارز قسمه زینو تلاړم د هسپتالونو تلاړم د منشیات د ټوله خبره د جرایم پیشه خلکو موږ انټرویو غانې کې د میل فیمیل نه موردل چې نن سبا یو شیز دار غلې د چټول خلک په خلکو باندې ټرست کوي اکثر دسی نشیر اغلی دی تا آیز بمخ خلق اسکل اوس خلق مطلب سو کی چیز کی او یزاک داغه مرګری چی نه دا او کداغه الګ مرګری دی ک میل دی فیمیل دی او راشه دام ځان سره کا نو اخو ډایرکټ چاته ویلی نشي چې را پدې چیلم کې یا پدې قلای باندې پیدا آیسوس کی نو دا ورته خلق په ابو کې اچي مخې به خلکو یار دوست د دې شزونو نه ساته اوس هغه وی چې را زغر کې ما سره د خلک مغرق شي نو د پوره ویډیو پر سره ګوره بیا ریکویسټ ته وزل اغي په دې اوبو کې خلکو ته آیس واچي نو اړو چې کم سړیس کی هغه بل مرګره چې یو خو نشي وی چې کم نشي ني هغه په اړو پوي نشي او هغه یو ځل نه په دې اوبو کې اوس کی هغه د عادي شي دغه چې پسټینګ کې خلکو ته د ایکس ټي سي موږ چوتر ډانس والا ګولې وو دا خلکو ته واچي نو د دې صدا د نشي خو ګور هر یو آرام کار کې داسي چې هغه کې وقتی مزوي نو د نشي د ایکس ټي سي چې خلک په دې او یا نور نشي په دې سټینګ کې واچي نو دا دانه زیاته مزور کې چې بیا خلک د دې عادي شي نو دا چې کوم واقع بیانوم اغم دغه سیدا ما ته پوسو کو چې هغه الګ چې کوم د الګ په سر باندې بل مرګره وجلو او هغه ما چې کله ته انټرویو کړو نو هغه ما ته ویچاره د الګ زما مرګره ما سره وګرځیدو مطلب زما یار شانته نو بیا د ما سره یارانه ختمه قبل سره وګرځیدو نو هغه مې څه کمړ کو نو ما بیا ته پوسو کو چې هغه الګ سو شو ایو خو جیل کې چې هغه پیسې ورکي هغه چاره چې مړ شي هغه سره راځینامو شو خو چې هغه ما کم الګ په سر جګړه شوی دا سو کو نو ما ته یو مرګري سټوري وکا زه د علاقې یا د کسټوم زک نه غشتل غواړم چې زه چې بدنامي نه کول غواړم خو یو ښه میسج زویم چې ټول خلکو ته کنوي شي داغه باره کې ما ته پوسو کو نو د هغه پلار باره کې چې ما ته پوسو کو د الګ کوئی هغه د پیښور د ټولو نه خ یا د پیښور کې د ټولو نه سیکنډ نمبر باندې د پیښور په خص کولونو کې یا خ کالجونو کې راځي وای التنه هغه اف ای کړي و مطلب د نن تقریبا 15 کال پهلا التن اف ای کړي و انګلیش خو باغه داسې وک چې کله باغ انګلیش وینو تاسو به د انګریز د خو چون کې هغه ټایم کې هغه غریب ته نوکری نه وملاو شوی نو هغه په خبر کې دلته یو ځای کې ګنډېره خرڅول خو ورډر زهینو اګنډېرو خرڅول کې ما غډېره زیاتې پیسې ګټلې بیا هغه کور خرچه مرچ روانه و وادیو کو بچیو شو د دوران کې هغه صدقه د مرګري جوړ شوی نو هغه ټایم کې د چرس کلو والا د ډېر زیاتو چرس بخل کو ډېر زیات سکل نو هغه لا مرګرو په چرته جیلې سه خو وی مرګرو کې باز مرګرو کې وی ټولو کې نه خو نن سبا دي شزونه ډېر زیات ځان ساتل پکار دي نو هغه لا مرګرو په چرسو په سیګریټ کې لاړه مې پیس کلو سړی د خپل خبره ده و هغه چې هغه لاړه مې پوس کلو نو هغه سړی لیونه شو بیا سړی وخت پورې هغه لیونه او بیا هغه بس غریبي و علاج مونږ شو هغه سه بیا هغه مړ شو بیا د کور خرچې د پاره څوک نو بیا بچي واړو بیا د هغه خزې دلته په خبر کې په کورونو کې کار کو او د دې بچي به ساتل نو ته سوچو چې نن سبا وخت کې پلار مړ شي مور سحر نه روزي په ماخام پورې پردو کورونو کې کارونه کوي نو دغه ماشومان به بیا سنگل ویږي نو هغه لړم سکلو نه یو نقصان دا شو سړی مړ شو بل نقصان دا شو چې خزې وروته کورونو د کارونو نه بچي عمدا سي پاتې شو چې کله ما څنګه تاسو پلار مړ شي او مور کورونو کې کارونه
راځي نو د بچو په سر چې څوک نه نو بیا د هغې خو خپله خوښی نو هغه ماشوم بیا دغه ځای نه چې پلار هم نو مور به کار لتله نو ګډوډ شو غلطو خلکو سره تعلق شو نو هغه بیا بس اوس د هغې کردار باندې خبرې نه کوو الله دې پرې رحم وکړي هغه ډېر غلط طرف ته وي بیا هغه هلک لاړو نو اوس هغه دغه په سر کسب مړ شو خو معامله لا اوس هم ختمه نه ده اوس دې ته مو چېرې تاسو به راله پیسې راکوئ ځکه زموږ پیسې لګېدلې دي نو د دونه ما کوشش وکړو چې زیاتې خبرې پې ونه کړم خو بیا یو ځل هغه خبره کوم چې دا شیزونه بې انتها زیات شوي دي مونږ او تاسو یا څوک هم چې زما دا ویډیو ګوري هغې که د یو وخت دپاره وي چې زه به د ملګري سره کینم او د سره به نشه وکړم او بس مړه ختم دا یو وخت نی دا کومه فیملی چې ما تاسو ته یاد که دا فیملی په پته نه لګي چې څومره حده پورې بوز دا روانه او تباه کېږي به نو یو ډېر زیات احتیاط کول پکار دي کمو مرګرو سره چې تاسو کې نه کا میل دي که فیمیل دي ټولو دپاره دا میسج دی چې دا هغې نن سبا د یار دوست د لاس نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي دا نشې ما څنګه تاسو یې سم نه دي اخیستل پکار ډېر زیات احتیاط کول پکار دي په اوبو کې درته آیس اچوي په سټینګ کې درته یا په نور کولډ ډرنکسو کې درته XTC ټیبلیټس اچوي او دا یقین وکړه ما په دې باندې ډېر زیات ریسرچ کړی دی د دې مریضانو انټرویوګانې مې کړي دي هغې سره چې ملاو شي وایي د دې په سټارټ کې یو داسې مزه وي چې دا مزه وي تاسو وایئ چې ما په دنیا کې اړو لیدلې نه ده خو د دې مزې بیا شاته دی چې نه صرف دا سړی تباه شي نه صرف دا ښځه تباه شي دې سره پوره فیملیز تباه کېږي نو الله دې وکړي چې یو خو مونږ څونه خلک دي د دې نشو نه الله بچ کړي الله دې هغې له وس نه ورکوي چې هغې ځان سره پکې نور خلک شامل کړي خو دا نور خلک چې کم زه بار بار دې خبرې له ذکر ورکوم کم خلک چې زما په دې خبره باندې پوهېږي نو هغې دې په ځان پوهېږي چې نن سبا دا شیز ډېر زیات شوی دی که میل ملګري دي د چا که فیمیل ملګري دي نشې وله په شربتو کې په چیو کې په اوبو کې اچوي او بیا ځان سره عادي کوي او بیا چې ټول عمر څه غواړي نو دغه خلک وله کوي ځکه چې که فیمیل په دې نشو باندې چا راواړول نو فیمیل ته دا نشې بیا په اسانه نه میلاویږي نو ای بیا مجبوره وي چې ای به خپل کور هم پرېږدي خپل سبق به هم پرېږدي خپل هاسټل به هم پرېږدي او دې ګند ته به ځان رارسوي نو دې نه کورونو کې زما یو ریکویسټ بل دی چې په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټیانو کې د ټیچرانو هم ذمواري دا جوړېږي چې ای په دې ټاپک باندې خبرې وکړي مور او پلار بس مونږ دې له زور ورکړی چې بچی مې د نمبر یې والي او ښه کالج کې دې کېنولم او دونه ډېر زیات فیسونه دي چې هغې دپاره پلاران دوه درې درې کارونه کوي او بچو سره د ناستې ټایم نه وي د هغې ټولو سره د ټولو نه ضروري کار دا دی چې تاسو نن سبا ستاسو بچي سکولونو ته ځي کالجونو ته ځي یونیورسټیانو ته ځي که هغه هلکان دي که جینکې دي او په دې خبرو باندې پوه کوي چې ګوره داسې داسې نشې روتي دي او داسې داسې طریقو سره خلکو له ورکوي د سبق نه د ارس نه ضروري دا ده چې موږ خپل بچي د نشو نه بچو او د ښه تعلیم یافته په ځای سره ښه انسانان جوړ کړو